او دویم قسم هغه کبیره ګناهونه دي چې د هغې تعلق د بنده د حق سره دی دا په توبه هم الله نه بخي د بنده د حق د بخلو یو څو لارې دي څه په دنیا کې دي او څه په آخرت کې دنیا کې د هغه کبیره ګناه چې د هغې تعلق د بنده د حق سره دی یو لارې دا ده چې کوم حق دې د چا نه لاندې کړی دی هغه حق هغه ته حواله کړي او که هغه عین شی در سره هم نو او د هغې د عوض د ورکولو وس دې هم نه کېده یا دغه سړي ته ورشي زاري وکړي معافي دې وغواړي او دا سوال ورته وکړي چې دا خپل حق دې ماته پرېږده ویې بخښه دا درې طریقې او که نه دې حق ورکړه نه دې د هغې عوض ورکړه او نه دې د هغه نه د هغه معافي وغوښتله حق دې بې معاف نه دا ګناه دې آخرت کې د ځان سره ویوړه نو آخرت کې چې ګناهګار بنده تر څو پورې د ګناهونو په ګند کې ګنده وي جنت ته به نه شي اول به د ګناه د ګندګۍ نه پاکېږي بیا به جنت ته نو په آخرت کې بنده د حق د ګناه یو طریقه دا ده الله جل جلاله به د دغې سړي کوم منځونه تلاوتونه حجونه عمرې اعتکافونه خیراتونه دا یې کړي دا به ټول راوالي او هغه چاته به یې ورکړي چې کوم کس حق په دنیا کې خوړلی هغه له به یې ورکړي ټول عمر به د ځان وجلي او د محشر په میدان کې به تش لاس پاتې شي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بعضې سړی دی چې په هیچا او د هیچا په حق اصله نه کوي نه یو نه چې د هغه نه معافي وغواړي دوه نه درې نه څلور نه د دنیا د خلکو حقونه اعلانې کړي نو چې کله د دغې ظالم چا په دنیا کې ظلم کړی دی او د کمزورو خلکو حقوق اعلانې کړي دي نو بیا به الله چې کله د ټول نیک اعمال تقسیم شي نو بیا به الله جل جلاله دا هغه مظلوم چې دا چا حق اعلانې کړی د هغه ګناه به راوالي او د ده په اوږه به یې ور واچي د پردو ګناهګارو خلقو د ګناهونو پیټې به د ده په سر شي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په صدق دل سره د تېر کال او د تېر ژوند د ګناهونو نه د توبې د اخذ توفیق نصیب